نن محترمو د یو داسې وظیفې باره کې موږ خبره کوو چې دغه وظیفه محترمو څوک کې الله پاک به د انسان هر قسمه حاجات پوره کړي. الله پاک به د انسان هر قسمه ناممکن مشکلات ختم کړي. داسې کارونه که چرته د انسان انختی وي او دغه کارونه محترمو روانېږي نه، انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به ستاسو بند کارونه دا به الله پاک روانوي، ستاسو بند بیړۍ به الله پاک محترمو دا روانوي. نو دومره ډېره زیاته پاورفل او دومره ډېره زیاته عظیم شانه او ډېره زیاته اعلی او پاورفل وظیفه ده. کوشش وکړئ محترمو په ژوند کې یو ځل هم دا وظیفه وکړئ یا د ژوند معمولي ساز کوئ. انشاءالله د دې وظیفې چې کوم خواږه دي هغه به تاسو په دې خپلو سترګو باندې وینئ. یو وظیفه ده ورسره یو وړه غوندې وظیفه بله. انشاءالله العزیز انشاءالله په ژوند کې به راحت راشي، په ژوند کې به سکون راشي، تمام خواهشات به الله پاک ستاسو ختم کړي، تمام پریشانی به الله پاک ستاسو ختم کړي او دغه رنګې هر قسمه خواهشات به دې پوره شي او حاجات به دې پوره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام قابل قدر مسلمانانو خویندو او ورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته عظیم شان او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، نن زموږ وظیفه د حامیم لا ینصرون ده. کم بنده نارینه یا زنانه دا وظیفه کوي، الله پاک به هر قسمه مشکلات محترمو د خپلو خزانو نه حل کوي. الله پاک به د انسان هر قسمه خواهشات دا پوره کوي. یاد ساتئ په دې وظیفه کې محترمو ډیر زیات خواږه دي. که تاسو شروع کړله او په دې ترتیب او په دې طریقه کار باندې، انشاءالله العزیز ګارنټي درکوم الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا ختموي. دغه رنګې هر قسم مسله هم حل کېږي، هر قسمه خواهش به ستاسو پوره کېږي، هر قسمه مشکل به محترمو دا ختمېږي. څومره هم ستاسو حاجات دي تمام تر تمام حاجات دا به الله پاک ستاسو له پوره کوي. بس وظیفه یو پیره وکړئ، د زړه په توجه باندې وکړئ، په دهان وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات رحم په موږ او تاسو باندې وکړي. محترمو د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار داسې دی، خو د هغې نه مخکې که چېرته تاسو په چینل باندې نوي یئ نو چینل له سره سبسکرایب کړئ او دغه رنګې دا وظیفه دغه ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده وشي. محترم مسلمانانو خویندو ورونو، په دنیا کې هر قسم انسان دی، د هر چا هر قسمه مسلې شته دی. نو د چا کو حاجت دپاره څوک دا وظیفه کوي کولی شي، د مشکل دپاره کوي کولی شي، د پریشانۍ دپاره کوي کولی شي. که چېرته د انسان ته تکلیف وي او داسې په تکلیفونو کې راګیري چې دا تکلیفونه اړو لار نه ورکوي د انسان نه، انسان دا وایي چې زه به څنګه د تکالیفو نه مشکل حالت نه وځمه، نو همدا وظیفه نن شروع کوي. انشاءالله الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې ستاسو هر قسمه مسلې دا به ختمې کړي. نو زه محترمو د وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې کله هم په تاسو کې په چا باندې حالات راله او حالات داسې چې محترمو د انسان ته بیا د وتو لاره نه میلاویږي او بیا د انسان و چې زه به څه کوم، نو په داسې کړکېچنو حالاتو کې تاسو د حامیم لا ینصرون دا وظیفه وکړئ. حامیم لا ینصرون دا وظیفه وکړئ. انشاءالله هر قسم مسله به دا حل کېږي. نو ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به 11 پیرې درود ابراهیم ووایئ، بیا به د هغې نه بعد تاسو حامیم لا ینصرون دا به تاسو 100 پیرې ووایئ. څو پیرې؟ 100 پیرې به ووایئ روزانه. 100 پیرې مې ویلې، بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې استغفار وي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، او بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود شریف وي، درود ابراهیمي کوم چې د مانځه دی.
او بیا به د هغې نه بعد دعا وکړي. په دعا کې به خپل حاجات الله پاک ته پیش کړي، مشکلات به پیش کړي، پریشانۍ به پیش کړي چې کم څه دي او کله وظیفه کې کم حاجت دی دا په زړه کې راولي. انشاءالله الله پاک د ذات نه مکمل او کلک یقین ساتم چې الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا به ختمه کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ هر قسمه وظایف د قبول کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.